دلراز انجم صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې موږ له خپل اوریدونکو لپاره د پښتنو په دې معاشره کې لږ وخت راکړو او لمنه پښتنې اړه خبره شمه خپل اوریدونکو ته دلراز انجم صاحب دا وایي چې تاسو تعلق د ضلع صوابی د کومې سیمې سره دی؟ مانیری صوابی سره دی جی. او دلته پیدا شوی یم او دلته لوی شوی یم. دی خاورې سره مې ډیره مینه ده. دلراز انجم صاحب ډیره زنانه زموږ د پښتنو په دې معاشره کې داسې دي چې هغوی د تعلیم د رڼا نه محرومه پاتې شي. نو تاسو تعلیم کړی دی او که نه؟ تعلیم هم وایي. ما بی اے کړی دی د ګورنمنټ کالج ګورنمنټ ډیګري کالج شګای نه او بیا مې ایل ایل بی کړی ده جی. او لایسنس مې هم اخیستی دی، پریکټس مې هم کو او فلحال نن سبا چې دی نو پریکټس خو دا ټایم نه کوم. جی. دلراز انجم صاحب ډیر لیکوال داسې وي چې هغوی د کالج په وختو کې لیکل شروع کړي وي، چا د سکول د وختونه او چا چې کوم دی بیا وروستو ژوند کې شروع کړي وي. تاسو د کله نه شاعري مو د کله نه شروع کړې ده؟ شاعري ما د ډیر ماشوموالي نه شروع کړې ده. زه تقریبا 8 کلاس کې وم چې هغه ټایم کې ما لکه داسې ماشوم غونته کې سوچ هغې کې ما خپل څه احساسات بیان کړي وو او هغه ډایریز کې ما سره موجود دي. نو لکه مطلب د ډیر ماشوموالي نه څه تقریبا 15 سال عمر نه ما چې دا شروع کړې ده. دلراز انجم صاحب ډیر لوی لیکوال داسې دي چې هغوی قلم پورته کړی دی، د اردو د لیک نه پورته کړی دی، لکه عباسین یوسفزئی صاحب شو، حمزه بابا شو، عزیز مانیروال صاحب شو، داسې نور چې موږ سوچ وکړو زموږ زیاتره لوی لیکوال چې دی هغوی د اردو د لیکلو نه شروع کړي دي. تاسو هم د اردو نه شروع کړې ده که نیغ په نیغه پښتو نه مو شروع کړې ده؟ دې دوران کې ما چې دی نو د اردو شاعري زیاته کړې ده، ځکه چې شروع ما د اردو نه کړې وه او د پښتو شاعري زما ډیره کمه ده. پوهان وایي چې پښتو ادب کې د نثر ډیر زیات کمی دی. نو په دغه اړه باندې تاسو څه ګامونه پورته کړي دي که نه؟ نه جی، اردو او پښتو شاعرۍ سره سره ما چې دی نو نثر ته هم توجه ورکړې ده. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه د 8 کلاس نه د 8م کلاس نه چې دی نو زه شاعري کوم، نو ورسره د هغې ټایم نه ما نثر هم شروع کړی و او ما مختلفې پښتو او اردو ډرامې هم لیکلي دي. دلراز انجم خور خپل اوریدونکو له به څه اورول غواړي؟ غزل که نظم که څه پښتو کې که اردو کې؟ دا جی دا یو غزل دی په اردو کې چې کوم ما لیکل کړي دي د هغې نه یو انتخاب دی. گر سے میری جب غم کی ڈولی نہیں اٹھتی، گر سے میرے جب غم کی ڈولی نہیں اٹھتی، سلگتی ہوئی آنگن سے جولی نہیں اٹھتی، رکھتے ہیں جہاں پیر اٹھاتی ہوں وہی خاک، رکھتے ہیں جہاں پیر اٹھاتی ہوں وہی خاک، سینے پہ مل کے میری بولی نہیں اٹھتی، تہذیب کہاں مجھ میں مجھے کیا خبر اس کا، تہذیب کہاں مجھ میں مجھے کیا خبر اس کا، ہمیں پانس نہ چاہو وہ سولی نہیں اٹھتی، کم بخت میرے خواب نے سب کچھ لیا مجھ سے، کم بخت میرے خواب نے سب کچھ لیا مجھ سے، تم در بدر میں چھوڑ کے اب بھوکی نہیں اٹھتی، اتنا قریب آ کے تو کیسے گیا دور، اتنا قریب آ کے تو کیسے گیا ہے دور، آتول لے پیار دیکھ کنڈی نہیں اٹھتی، تیرے غم نے لاغر کیا ہے بے قیمت، تیرے غم نے لاغر کیا ہے بے قیمت، لائے منڈی میں مجھے اور بولی نہیں اٹھتی، گھر سے میرے جب غم کی ڈولی نہیں اٹھتی، سلگتی ہوئی آنگن سے جولی نہیں اٹھتی. کم بخت میرے خواب والا شعر ته لږ بیا ووایئ جی. کم بخت میرے خواب نے سب کچھ لیا مجھ سے، کم بخت میرے خواب نے سب کچھ لیا مجھ سے، تم در بدر میں چھوڑ کے بھوکی نہیں اٹھتی. ډېر ښه ډېر. دلراز انجم صاحب ډېر لیکوال داسې دي چې تر څه وخته پورې لیکلو کې وکړي د هغه بیا اخره کې هغوی یا وسوځئ یا یې په اباسین لاهو کړي
یا هغه شاعري چې کومه ده هغه هر څه اوس وځئ نو ستاسو شاعري تاسو ووایي چې زه د اتم کلاس د شاعري کوم نو تر اتم د والې تر اوسه پورې چې ستاسو کومه شاعري ده دا تاسو سره محفوظ پرته ده که نه؟ جی ما سره خپله شاعري محفوظ ده. ما څومره هم چې شاعري کړې ده ما په ډایرو کې لیکلې ده او هغه ډایره ما سره اوس هم موجود دي پرتې دي ما سره زما په خپله لایبررۍ کې. دلراز انجم صاحب اکثر که تاسو چې ووایي چې زما د اتم د شاعرۍ سره شوق لرم د اتم نه د شاعري کوم نو د پښتو معاشره ده خلک بیا نور سوچونه کوي نو آیا تاسو ته په دغه دوران کې د سکول د ټیچر د طرفه د استادانو د طرفه یا کور کې د والدینو د طرفه ستونزه به مخې ته راتله که نه؟ داسې څه خاص مسله خو نه وه. اکثر چې دی نو تر ناوخته پورې به زه ناسته وم ما به لیکل کول نو زما والد صاحب به زما نه تپوس کو چې بچې ته څه لیکې نو کله کله به هغوی زما هغه شعرونه وکتل نو ما ته به وی چې لکه ډېر ښکلي لیکل دي کړي دي او د ټیچرز د طرف نه خو داسې څه مسله نه ده راغلې هغوی ته چې کله هم ما خو لیدم زه اپریشیټ کړی یم. اتم کلاس تاسو کله شاعري شروع کړه غړومبنۍ غزل تاسو ته یاد دی؟ نه جی په یاده خو راته نه دی یاد او زما ډایرۍ کې پروت دي. جی کتابونه مو چاپ کړي دي که نه؟ نه جی دا مو کراته نه ده میلاو شوي ځکه چې ما اکثر نه دي خولی که نه یا په دې وجه باندې چې زما شاعري به یا دومره ښه یا به نه یا د خولو قابل ده یا نه ده په دې وجه بس هغه خپل احساسات وي که نه بندی هر چا سره شعر کولی نه شي خو اوس غواړم چې لکه څه ناڅه دا زه شعر کوم او هغوی پې خپل تنقیدي نظر واچوي او ما د خپل آرانه آگاه کی چې آیا زما د شاعري څه اثر لري خیال مې څنګه دی او د چاپ کولو قابل ده که نه ده. په اردو کې هم تاسو شاعري وکړه پښتو کې هم تاسو وایي چې ما شاعري شروع کړې ده د پښتو طرف ته مو څنګه خیال شو؟ پښتو طرف ته زما داسې خیال شو چې اکثر به ما خپل ټیچرز ته وښوله نو هغوی به ما له مشوره راکوله چې لکه ته په پښتو کې کوشش وکړه او یقین وکړئ چې پښتو کې ما کومه شاعري کړې ده نو د هغې نه زه ډېره زیاته مطمئنه یم ځکه چې هغه پوره احساسات زه په هغې کې خپل ویلی شم او ښکاره کولی شم نو هغه ما ته لږ خوند راکوي او بله زمونږ مورنۍ ژبه ده زمونږ خپله خاوره چې دی نو هغه د پښتو ده نو په دې وجه باندې زه پښتو وایم چې لکه وکړم. جی او په شاعرۍ کې زیاتر د چا کتابونه ګورئ مطلب زما دا دی چې د چا نه متاثر کوم شاعران دي باندې چې هغوی نه تاسو متاثرې شاعره طرف ته مو خیال شو؟ په پښتو کې چې دی نو رحمان بابا د هغې نه ډېره زیاته متاثر یم د هغې کتابونه ما کتلي د هغې دیوان ما کتلی دی نو ډېر زیات لکه صوفیانه کلام دی د هغې او بل چې دی نو د خاطر صاحب د هغې شاعري زه چې دی نو ګورم او هغې نه متاثره یم او په اردو کې چې دی نو هغه پروین شاکر صاحب وسیع شاه صاحب او احمد پراز صاحب چې دی نو د هغې شاعري زما خوښه ده. سټیج ډرامې هم تاسو لیکلي دي نثر هم تاسو لیکلی دی په دغه دوران کې تاسو د نثر د ډرامې او د سټیج د خاکونو علاوه تاسو نور څه افسانې یا تکلې انشایي چې ورته اردو کې وایي هغه یا نور څه صنفونه تاسو لیکلي دي که نه؟ نه جی په ادب کې چې دی نو شاعري او ډرامې ما لیکلي دي او سټیج چې کوم شوز وي که نه نو د هغې دپاره تیټرز ما لیکلي دي او هغه تیټرز چې دي خاکي چې دي نو هغه مختلف د هیومن ایشوز باندې لکه خاکي پیش کولی شي وومن رایټس باندې ماشومانو رایټس باندې چې کومې خاکي پیش کولی شي نو زه اکثر هغه لیکم او کالج ټایم کې هم چې دی نو ما لیکلي دي او په سټیج باندې هغه پرفارم کړي هم دي. جی دلراز انجم صاحب تاسو په خپله هم زنانه یې د زنانه او د ستونزو نه تاسو ډېر ښه خبر یې د هغې په ستونزو باندې تاسو لیکل کړي دي که نه مطلب قلم په دغه حواله باندې پورته کړی دی که نه؟ او جی زما څه داسې نظمونه دي چې هغې کې ما لکه د زنانو ایشوز راوچت کړي دي او په هغې باندې ما لکه خپل خیالاتو اظهار کړی دی. جی دلراز انجم صاحب د نن زنانه د ډیرو مسلو ښکار ده د هغوی دپاره تاسو څه پیغام لرئ؟
چونکې دا یو ادبي پروګرام دی نو ادب سره ریلیټډ به زه دا میسیج ورکم خپلو خویندو له چې کومې خویندې زمونږ لیکل کوي چا لیکل کړي دي نو پکار ده چې هغه یې مخامخ راولي او زمونږ دې کام ته هم د هغې د ښه خیالاتو هغه اثر ورسیږي او د وروڼو دپاره هم زما دا میسیج دی دا پیغام دی چې هغوی هم زمونږ خویندو ته لږه لار ورکړي او د دوی ته هم یو مکمل شي چې دوی خپله شاعري یا خپل ادب کې چې څه لیکل کړي دي هغه مخکې راولي او وروڼه په دې باندې هم ښه قایل وي چې څوک لیکل کوي یا چا لیکل کړي دي ورسره پراته دي څنګه چې ما سره دغه شانتي پراته دي نو هغوی دې مخامخ راولي او خلکو ته دې پیش کړي ځکه چې زمونږ په ادبي لحاظ سره د دې څیزونو ضرورت دی او خاص کر نثر کې زمونږ پښتو کې ډېر کم لیکل کړی شوي دي نو چې په نثر کې څه چا لیکلي دي هغه دې مخامخ راولي. ګرانو اورېدونکو که ضلع صوابی په ډاکټر ثروت جهان باندې ډاکټر اقبال بیگم باندې الفت درد کلثوم افضل زید وي کلثوم زیب نازو او ورسره داسې نورو خویندو باندې فخر کوي نو هغې کې یو نوم د دلراز انجم هم دی او دا ډېره د فخر او ویاړ خبره ده چې زمونږ مانیری کې څه د پاسه 15 شاعران دي نارینه او د هغې سره سره زمونږ خویندې چې کوم دی هغه هم زمونږ سره اوږه په اوږه روانې دي. دلراز انجم صاحب تاسو د ریډیو دلبر صوابی اف ام 94 ټولې خپرونې اورئ نو ستاسو څه خیال دی د دوی د مستقبل باره کې تاسو څه ویل غواړئ دوی د عملې دپاره د دې د منیجمنټ سټاف دپاره ستاسو څه میسج دی پیغام دی؟ ډېر زبردست کار کوي ریډیو دلبر. د ریډیو دلبر نه مخکې دلته کې په صوابی کې ما چرته هم نه دي اورېدلي چې څوک شاعر دی څوک شاعري کوي څوک ښه پیغامات ورکوي خو کله نه چې دا ریډیو دلبر راغلی دی موږ ته علم وشو چې زموږ په سیمه باندې ډېر ښکلي ښکلي خلک موجود دي په هغې کې نارینه هم شته دی زنانه هم شته دی نو دوی ډېر ښایسته ښایسته مخونه مخکې راوستي دي نو زه هیله لرم چې دوی به مخکې هم داسې ښه کارونه کوي او ډېر ښه ایفرټس دي ستاسو د ریډیو دلبر هغې زنانو حوالې سره نارینو حوالې سره چې دی نو هغه د ادب سره ریلیټډ خلک مخکې راوستي دي او یو پیغام دا هم ورکول غواړم چې زمونږ کومې زنانه دي په دې سیمه باندې هغوی څه شاعري کوي یا ادب حوالې سره څه لیکل کوي نو هغه تاسو د ریډیو په ذریعه باندې موږ ته مخامخ راولي او هغوی هم زموږ د اواز نه خبر کوي نو دا ډېر ښه ایفرټس دي او نظام چې جاري وساتلی شي ډېر به ښه وي. موږ له د وخت راکولو دلراز انجم خور ستاسو یو جهان مننه او هیله لرم چې تاسو به موږ له وخت په وخت باندې د ریډیو دلبر صوابی د خپلو اورېدونکو دپاره د خپل خیالات او جذبات شیر کولو دپاره به موږ له تاسو لازما وخت په وخت باندې وخت راکوئ. جی ریډیو دلبر او د پوره ټیم ډیره زیاته مننه چې ماته هم وخت راکو او زما چې کوم لیکل دي د هغې حوالې سره زه گزارش کوم چې د ریډیو دلبر په وساطت سره تاسو لږ مشرانو ته استادانو ته د مخامخ کوي او هغوی ما د خپل آرا نه آګاه کړي او یو تنقیدي نظر په دې باندې واچوي زما په شاعرۍ باندې او لږ اصلاح وکړي. ډېره مننه جی.